السلام علیکم ملګرو. یو امیدوار الیکشن ته ولاړو. الیکشن د پاره خپل اوټونه غوستل چې یو بابا یولیدو. بابا لورغه د جیب نه 100 روپو نوٹ هم راوستو. بابا له پلاس کې خو چې بابا الیکشن لا ولاړم او راتلونکي الیکشن کې به ووټ مال راکې او فلانې مې انتخابي نشان دی. لا واقعي لګه په غور باندې اور یو واقعي لګه مکمل لګوري زمونږ د پاره پکې ډېر غټ سبق هم پروت دی او داسې قسم واقعیت زموږ په معاشره کې کیږي. هم یو ایم ان ای یو ام پی ای چې کله وټونو ورځ راشي نو بیا خپل کلی هم راشي په خپل کلی کې غم خادي هم شروع کی او چې کله د الیکشنو ګټ نو دی بیا 15 کاله ته په کلی کې نشي لیدي. دی بیا په اسلام آباد کې جون کوي. دی بیا کلی ته راځي هم نه. او چې کله د وټونو ورځ شي نو دی بیا ډیر زیات اکټیو شي په خپل کلی کې موستلی ډیر زیات اکټیو وي. نو بابا له چې ورغه د جیب 100 روپو لوټ راوستو. بابا له پلاس کې خو چې بابا له غرنګ الیکشن را روان دی او فلانې مې انتخابي نشان دی او راتلونکي الیکشن کې به ووټ مال راکې. بابا چې کتل 100 روپو لوټ راکړی بابا غ 100 روپو نوٹ واپس ورکړه چې دا والا بچي زما خو چون کې پیسو له ضرورت نشته او ماته یو خر والا زما خر لډیر زر ضرورت دی یو خر را لواله. ایم ان ای هغه امیدوار چې کوم دی روان شوی دی منډۍ لتلې دی په سبا باندې منډۍ کې خرونه کتلې چې خر کتلې 40000 نه کم خر ملاوي دونه 40000 نه کم ریټ کې د خر نه ملاوي دو بس خر واپس نه دشتله او واپس راغله دي. بابا لا وای چې یاره زه خو منډۍ کې ډیرو ګرځیدم خو خران چې کوم دي خرونه ډیر زیات ګران دي او 40000 نه کم خر خوشتره نه نو البته زه تعالی خر نشم ایشته او د 100 روپۍ در کول شم د 100 روپۍ والا راتلونکي الیکشن کې به ووټ ماته راکې. بابا ول ډیر خپل جواب ورکو. بابا ول وی لکه تا زما قیمت د خر نه هم کم لګولو لکه خر په 100 روپۍ او ته مال 100 روپۍ لاس کې دي لکه ته د خر نه هم ما کم تر غني د خر نه هم زما ویلیو کم ده ته مال 100 روپۍ راکې او ما نه ووټ غواړي جی. نو دی واقعي مقصد مې صرف او صرف دا و چې خپل ځان پیژنئ او د خپل ووټ ویلیو پیژنئ او د خپل ځان ویلیو پیژنئ د خپل ځان عزت پیژنئ د خپل ووټ عزت پیژنئ. لکه ډیر مرګري داسې وی چې اختر په د اختر سوري الیکشن پر ورځ باندې ډیر داسې وی چې وټونه اخلي د ایم ان ای ایم پی ای په 1500 روپۍ لاس خلکو لکه دي چې فلاني وردا او په فلاني باندې په فلاني انتخابي نشان باندې مهر لګوا. پهله خو وټ خرڅول پکار دي نه وټ خو بيخي مخرڅوي د وټ هیڅ قیمت نشته. بیا د ستا د خپل ځان د ستا د پرسنالټي د ستا د خپل شخصیت او د ستا د وټ خو بيخيړو قیمت شته نه نو وټ خو پهله خرڅوي ما او راتلونکي الیکشن کې سړیو پیژنې نو هغه وټ ورکړي یو داسې سړی یو داسې حکمران یو داسې امیدوار یو داسې مشر په ځان باندې مسلط کوي چې کم از کم تاسو کې فرق کول شي کم از کم د تاسو ووټ کې کم از کم د تاسو ویلیو کې کم از کم د تاسو د ووټ چې کوم ویلیو دا کم از کم هغه ورته معلومه وي. د ویډیو مقصد مې صرف دا چې چاله هم ووټ ورکوي نو پهله هغه سړی تلای چې آیا زما د ووټ د قابل دی کنه ووټ چې کم ډیر زیات قیمتي دی په دې وټونو باندې دی بیا په غټو غټو کورسو ناستي او مون خلک ولا بهر په لاینونو کې ولاړ بهر په ذلیل کیږي او دا خلک بیا ایسیګانو ته ناس د مونږ د تپوس هم دي. نو داسې یک سړی له وټ ورکوي داسې کس له وټ ورکوي چې هغه د معاشرې د پاره ښه کار وکړي دا نه چې صرف ستا دپاره ستا د مفادو دپاره کار وکړي او معاشره د هغه نه هیروي. نن سبا داسې ډېر خلک چې هغه خلک سپورټ کوي چې مطلب هغه له نوکري ورکړي یا هغه له په کور کې بور کړي نو هغه په هغه باندې بیا سر هم ورکوي خو که د هغه په ټول مالت کې چاله کار نه کړي او د هغه ټول مالت له خیر خبر هم نه کړي خو بیا هم هغه په هغه باندې سر ورکوي او د هغه سپورټ ډېر زیات کوي. د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.